الكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد تطبیق ور کلمه قبل سره هر کله چې ماتن فارغ شو دی اول جز دی موضوع دی علم نحونا شروع وکړه په جز ثانی دی موضوع دی علم نحو باندې دی توای تطبیق صحیح شو لچانه فارغ شو د جز اول دی موضوع دی علم نحو ولی موضوع دی علم نحو کلمه او کلام نو دی اول جز نه فارغ شو چې کلمه ده دیغه تعریف وکړه دیغه تقسیم وکړه پیغه کې وجه د حصر بیان کړه اوس په دویم جز باندې شروع کوي چې هغه کلام ده او مغه قصه دلته هم کوي لکه کلمه کې چې څنګه معنا بیانوي لکه تعریف دی علم کلام بیانوي د تعریف دی کلام بیانوي چې کلام څه ته وایي ما دی کلام تزین او بیا کلام کې تقسیم کوي قسمین ته چې کلام دو قسمه ده یو هغه ده چې جمله اسمیه مونږ ورته وایو بل هغه ده چې جمله فعلیه خوشی بری باندې نو یا بل دوا اسمینو نه جوړ وي یا بل اسمو دی فعل څخه جوړ وي نو دی کلام تعریف بدرته وکي بیا بل کلام تقسیم درته وکي چې ولایت اتال دین ورسته تقسیم دی کلام شروع کیږي نو تطبیق میو کدل تخا نو ماتین دی اول جز نه فارغ شو شروع په جزئی ثانی باندې چې کلام ده نو دی کلام هم داسې چل کوي درته اولی تعریف بیانوي درته او بیا دی کلام تقسیم او تقسیم کوم جنه شروع کی وس ګور عبارت ته الکلام معنا لغوی دی کلام ناکد تم لیکل دا پرون می تاسو ته ویلي چې کلام چاته وای په لغت کې ما يتکلم به توای قلیلا کان او کثیرا کلمه کې هم دا درته ویلي په لغت کې چاته وای ما يتکلم به توای قلیلا کان او کثیرا دا دی کلام معنا لغوی دا کلام مصدر دی باب تفعیل نه دا کلم یکلم تکلیما وکلاما لك سلام سلم یسلم تسلیما وسلاما او شی باب تفعیل دا په لغت کې ما يتکلم به توای په اصطلاح کې کلام چاته وای ما تزمن دی تعریف کړه اوس په دې تعریف کې یو معنا کوم درته ترجمه نو تاسو به ځان سره ولیکئ بیا به د هر یو لپاره قید لپاره فائدہ وایو هغه اعتراضات په ټول ذاتی ختم شي صحیح ده و ترجمه ته وګوره الکلام کلام ما اغه لفظ ده ولیکي الکلام کلام ما اغه لفظ ده بیا به د هر یو ټکی فائدہ درته وایم ذاتی به د سمبټ ټول کار په وشي خلاص شي الکلام کلام ما اغه لفظ ده تضمن چې متضمن وي دا کلام په اعتبار د عروض د هيئت اجتماعي سره چې متضمن وي دا کلام په اعتبار د عروض د هيئت اجتماعي سره دا کلام باندې بغوند شي یو بوري راتاوي یو پړای وتر راتاوي نو د هيئت اجتماعي په اعتبار باندې بدا کلام متضمن وي الی کلمتین هر واحد د کلمتین دای په اعتبار د هيئت اجتماعي سره او متضمن به کلمتین لره په اعتبار د هر واحد دغه کې به هيئت اجتماعي نه صحیح ده بس یو ټکه ترجمه بیا فائدہ درته وایم هم لیکو چې متضمن به دا کلام په اعتبار د هيئت اجتماعي سره چاله رب متضمن وي هر واحد د چاله را کلمتین لره کلمتین عام دي حقیقتا وی که حکمن وی حقیقتا وی کو حکمن وی بل تعمیم پکې وکا ملفوظ وی که مقدر وی سوي ملفوظ وی که مقدر وی صحیح شو ها هم لیکل دا ټول بالاسناد ای تضمنا حاصلا بسبب الاسناد تضمنا حاصلا بسبب الاسناد متضمن بوی داس متضمن چې هغه تضمن حاصل وي په سبب د اسناد سره والاسناد نسبه مدلول احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائده تامه صحیح شو ها پیر لام زرلا ز کلام چاته وای ما اغه لفظ ده صحیح ده یتضمن چې متضمن وي او اعتبار دی هيئت اجتماعي متضمن په اعتبار دی هيئت اجتماعي سره مستنچاله متضمن هر واحد دی کلمتین لره کلمتین عام دی حقیقتا وی که حکمن وی ملفوظ وی که مقدر وی صحیح ده
خدا سے تضمن متضمن بوي بالاسناد ای تضمنا حاصلا بسبب الاسناد، دا سے تضمن بوي چې هغه حاصل وي په سبب د اسناد سره، او اسناد نسبت دی مدلول دی یو دی کلمتین توایی بلی کلمیتا بحیث تفید المخاطب فائدتا تامتا، دا نسبت ایوی کلمی بلی کلمیتا داسی بی چې مخاطب ته فائدہ تامه ورکی. او فائدہ تامه سمانا پروم در تطیر شو چې فائدہ دی خبریت او دی انشائیت، چې غتا پتا ولگیگی چې دا خبریه راتوائی دی یوشی حکایت کوي راتا کنا انشائیت دی یوشی طلب راتا. دی ما په دی انگلیش باندې سوک پوشو دی باندې وس بدی وی وټی کې ترجمه هغه درته کومه. اول می سو ویلې ما ای لفظ، ما ای لفظ، نو ما موصوله کی چې ما موصوله شو دیغه تعبیر په الذی په دې سره کیږي کنه، نو اللفظ موصوف شي دا ما بعد ورته صفت کې نو دې بوای اللفظ الذی تضمن، اللفظ الذی تضمن هغه لفظ د متضمن. وس اعتراض ډوډه شو، اعتراض وسواري دي مړه سمبړتم ورته اوسګار ورته لګیدل دی. اعتراض واردی چې دا ما عبارت وای د شی نه، کما عبارت وای د لفظ نه، کما عبارت وای د کلام نه، کما عبارت وای د اسم نه. څنګه عبارت وای؟ کما عبارت د لفظ نه وای نو تعریف د کلام د معنی نو شو، دخول د غیر نه نعم پکې داخل شو. څوک داخل شو پکې؟ په جواب د ایغه کس کې چې تا ته وای چې هل زید قائم، آیا زید ولاړ دا او تا ورته ویل نعم، نو نعم یو لفظ د چې متضمن ده کلمه، او نعم ته چا کلام ویلی دي؟ کوم لیونی به نعم ته کلام وای؟ ولې نعم حرف ایجاب ده، هغه سره دی هغه کې دنه هغه حرف ایجاب ده. څوک؟ نعم حرف اسی او شی ده، نو پر می درته ویل نو مسند وخت کې نو مسند دی هغه په کلام کې څه کار لري. نو ګور نعم پکې داخل شو، او نعم ته چا کلام نه دی. دویم که ما عبارت دی شی نه وای نو معنا به دې شي چې کلام ما داس یو شی د چې متضمن وي کلمه دی، هغه خبره ده وای جهاد یو شی د لاغه نه راکوسوي وښبه. نو ما یو شی ده چې متضمن د چا لره، نو په کلام په تعریف دی کلام کې دی داخل شو جدار، په تعریف دی کلام کې دی داخل شو کتابچا، کاپی، کاغذ، هغه کاغذ او جدار چې زید قائمون په لیکل دي په دې دیوال باندې به زسوري کم او کاپی باندې به ولي کم زید قائمون. دام یو شی ده، ولی دیوال شی نه ده، کاپی یو شی نه ده متضمن د کلمتین لره. او کاپی ته چا کلام ویلی دي، دیوال ته چا کلام ویلی دي؟ نه، نو څه چل بکوي. او کما عبارت وای دی کلمینا، نو تعریف ته وګوره. الکلام کلام ما داس کلمه ده، الکلام کلام ما داس کلمه ده، او په ترکیب کې الکلام مبتدا واقع ده، ما تضمن ما بعد خبر واقع ده، او خبر حمل په مبتدا باندې، نو کلمه خو جز ده او کلام کل ده، نو حمل دی جز لازم دی په کل باندې. صحیح شو؟ او بل دا ده چې تا ویل چې ما هغه کلمه ده چې متضمن وی کلمتین لره، نو څنګه یو کلمه متضمن ګرځي کلمتین؟ دا خو عجیبه کیسه واوی، د خپل کلمه ده متضمن ګرځي کلمتین. نو چې ما عبارت شو د کلمې نه څو نقصان شو؟ یو حمل د جز راځي په چا باندې؟ کل باندې. بل دا د کلمه متضمنه کیږي کلمتین لره، کلمه چرته متضمن کلمتین؟ کلمه خو کلمه ای، هغه څنګه متضمن کلمتین لره؟ سو اعتراض شو. سلورم دادا کما عبارت وای دی کلام نه، نو اخذ دی محدود په الحد راځي، ولی محدود دیم کلام دا، او په حد او په تعریف کې دیم څوک راوړل کلام، نو دور لازم شو. معرب موقوف وی په تعریف باندې، نو معربم کلام شو، تعریف کې دیم کلام راوړ، نو لازم شو دور توقف دي شي په خپل نفس باندې. اخذ دی محدود په الحد راغی، وذا غیر جائز، نه دا جائز بیا ورته سره شو. بیرته زه خیر بیا ابتدایي در تراتاویږم د سر نه، خو بس دا یو پیری شي درته بس. نو تاسو ته ما سر کې ویل چې ما عبارت ته دي چانه، او که تو وای چې څوک پکې داخليږي؟ نعم نه داخليږي پکې نعم، ولی ځکه مراد لتضمن، تضمن دی کل د اجزاء لرا، مراد دی تضمن نه
او نعم کل ندا زید قائم ورته اجزا ندي دا چا ویل چې نعم کل دا زید قائم ورته اجزا دي زید قائم مجموعه کل دا او یوازې زید او یوازې قائم ورته اجزا دي دا لا ټیک ده خو نعم کل او زید قائم دا ورته اجزا ندي نو دا نه پکې داخلي اوس په دې ترجمه کې دا وایي چې ما اغه لفظ دا تضمن چې متضمن وی لقبیلی دی تضمن دی کل را اجزاء لقبیلی دی تضمن دی کل اجزاء لرا لقبیلی دی تضمن دی شانه کل اجزاء لرا نو نعم پکې نه داخلي وشوه ذا متضمن به کلمتین دو کلمتین لرا نو ما تاسو چوکي په خاطر وګورئ اعتراض واردېږي چې تعریف دی جامع شخصل افراد لرا ترنوت زید ابوه قائمون زید قائم ابوه زید قام ابوه دا وته ولی زکتا کلمتین ویل دي او دلته کلمتین دي کلمات دي ډیر دي ولی زید دا یو کلمه ده ټیک ده خدا بلی غاړي ته خبر کې ابوه قائم درې کلمې دي کې یو ابدا مضاف یو هو د مضاف الیه بل قائم ده زید مبتدا دا خو کلمه ده قام ابوه کې یو قام ده یو پکې ضمیر ده او یو سوق ده نه قام کې ضمیر نشته یو قام ده یو ابدا او بل هو ده دا مجموعه فاعل ده قام لپاره صحیح شو مولانا نو دا ترینه وتل ولی دا کلمتین دي کډیر کلمات نو تاسو مته ویل چې کلمتین عام دي حقیقتا وی که حکمن وی نو دا زید خو صحیح کلمه ده صحیح ده دا قائم ابوه یا قام ابوه یا ابوه قائم دا اول د پتاویل دی قائم الابصر اول د پتاویل دی قائم الابصر او قائم الاب دا مرکب اضافي دا پرون تاویل چې هغه په حکم دی مفرد کې دا نو حکم دی مفرد کې چې شنو حکمی کلمه شو حکمی کلمه نه ده پرون تاسو مرکب غیر مفید په احکام کې نه ویلي چې حکم دی مرکب غیر مفید څه ده چې دای حکم دی مفرد لري دا همیشه جز د شواقی کیږي د جملې واقع کیږي نو قام ابوه یا ابوه قائم دا اول شو په تعویل دی قائم الابصر او قائم الاب مرکب اضافي دا حکم دی مفرد لري نو دا کلمه حکمی شو کلمه حکمی نشو نو زید قائم و زید مبتدا دا حقیقی کلمه شو خو ابوه قائم دا حکمی کلمه شو صحیح ده مولانا بل اعتراض واردېږي مولا صاحب چې ګوره تا ویلې چې متضمن به کلمتین ده متضمن به چا لري نو کلمه خو ما دې ته ویلې دي چې لفظ وضع لمعنى لفظ نو په لفظ کې خو وضع وي نو ترینو په کلمه کې وضع وي نو ترینو دغه کلام چې جسق مهمل دایز مقلوب زیدین دایزن نو دایزن مبتدا ده په دې بل کې جسق مهملن کې جسق مبتدا ده او سره لدینه چې دې تاسو کلمه نه وایي ولی نه وایي ځکه کلمه دې ته وایي لفظ وضع چې په دې کې وزن راغلی وي او جسق مهمل ده کنه دایز مهمل ده دغه مهملات پکې راغلي دي او خلک کلام ورتوي خو تعریف دی کلام دی نه ورسي نو تاسو ته ویلې چې کلمه عامه ده حقيقي وي که حکمي وي نو جسق یا دایز ولو که حقيقي کلمه نه ده حکمی دا ولی لدنه تعبیر کیږي په هاذا اللفظ زرا هاذا اللفظ جسق مهمل یعنی هاذا اللفظ مهمل دایز مقلوب زید یعنی هاذا اللفظ مقلوب زید حکم کلمه نشو ولی دنه تعبیر په شان سره وشو هاذا اللفظ خلاص شو دا حکم ګوره کلمتین می درته العام دي حقیقتا وک بل تعمیم می صدر تفکیو نو اعتراض واردېږي چې قران کې راځي سمون بکمون دا په اتفاق دي علما باندې کلام ده او سره دینه کلمتین نشته کې ولی سمون چرته سمون کلام ده سمون کلام ده او دې کې یو کلمه ده کلمتین نو تاسو تماویل چې کلمتین عام دي
ملفوظ وي که مقدر وي. نو دلته ولو که ملفوظ نه د مقدر ده، ولی سمون خبر ده د مبتدای محذوف لپاره، هم سمون هم بکمون هم عمیون. نو هم سمون کلمتین نشو خدای و کلمه اگر که ملفوظ نه د مقدر ده. زه په پوهیم تاسو په پوهی اختیار وای نو دی وای په تضمن کلمتین چې متضمن وي، کلمتین لر کلمتین عام دي، حقیقتا وي که حکما وي، لفظا وي که تقدیرا وي. الکه دا بالاسناد په ترکیب کې سوا کېده وای بالاسناد سی بالاسناد مفعول مطلق واقع دي تضمن لپاره سمې ویلې بالاسناد مفعول مطلق. اعتراض واردی وای دا نو ټپاوري در مفعول مطلق دي دا وای چې پیل مشتمل وي په د باندې لقبلی دي اشتمال دي کل نه په جز باندې، او تضمن په تضمن مشتمل ده که په بالاسناد باندې. دا څنګه مفعول مطلق وای؟ تاسو لیک خو می پرېده کنه بالاسناد ز مفعول مطلق وایم دي تضمن لپاره په اعتبار دي موصوف محذوف سره، محذوف موصوف محذوفه په کې تضمن راو باز. بالاسناد مفعول مطلق وایم دي چا لپاره؟ دي تضمن لپاره. بذات وایم که په اعتبار دی موصوف محذوف سره. وس په دې شی وایم تضمنا تضمنا بالاسناد، تضمنا موصوف او بالاسناد ورته صفت ده. نو بالاسناد په اعتبار دی موصوف محذوف سره چې تضمنا ده دا مفعول مطلق دی تضمنا لپاره. نو ترکیب به دې شي چې تضمنا پیل شو، ضمیر مستتر د پکې هغه راځي د کلام ته فاعل شو، صحیح ده. تضمنا موصوف بالاسناد ورته صفت موصوف سره له صفته دا ټول مفعول مطلق شری چاله پاره تضمن. واسمع توقش اعتراض واردی چې دا بالاسناد دا وزدت په دغه د تولی کما دا جلی ګران ده ماته ګوري سره جواب یاد ده خبره نه ګورل تراته وای تضمن صحیح ده. تضمن بالاسناد نو معترض اعتراض کوي ته چې وایي چې دا بالاسناد دا صفات او بالاسناد مفعول مطلق د چا لپاره په اعتبار د موصوف محذوف سره تضمنا راو باسي په اعتبار د موصوف نو بالاسناد جار مجرور ده. جار مجرور خو ظرف وي، ظرف متعلق واړي. نو جار مجرور چې کله صفت واقع کیږي په اعتبار د متعلق سره صفت واقع سمې ویلې او جار مجرور خپل صفت نه وي کنه. جار مجرور خو صفت واقع کیږي چې په وجه باندې په اعتبار د متعلق. نو متعلق پیدا وای کنه متعلق پیدا وای څوک متعلق وای کوای چې متعلق هغه وای نو په واقع کې خو صفت هغه متعلق وي. نو تو خدای موصوف دغه د صفت به هغه شي، نو لازم شو تقدم د صفت په موصوف. دي توای عبد العزيز یا نر سره انت نر هیله کدا دي سره وړو چا راوړو اسلام الله د خریش دی خو باندې راو او کړه موږ هغه چانه یو دا اوس د شدو دي سي هغه غوندي وی کوي دي سوړ غوندي وی ته په لاره ولا شک باندې مله ها نو دکان نه راوړی نو داس مطلب د دکان کې خري نه خرشي زه جزاک الله الله دې نو یو مدرسه کې چانه یو ادم موري صاحب ته ویل ور سمات شو دی راوړ ساده غوندي اتی आवाज په شو کوی ته وایي کور والا ته چې خري والا نه یا ورغه کور والا ته ساده دغه څه کوي خوش ساده ورته ته وایي خري والا شو دی راوړ هغه بیا زنارو ته څه شي ثوابي صدا سي خوش نو که بالاسناد جار مجرور ده او جار مجرور صفت واقع کیږي د چا په وجه باندې نو متعلق څوک وایي کاغه وایي نو په واقع کې خو متعلق صفت وي کنه بالاسناد څوک سکه دا واسي وړي سوړي شي ادي متعلق په وجه نو تقدم به صفت راغی په چا باندې او کوی چې نه د بالاسناد تعلق چا پورې وته نو تو خدای موصوف او صفت یو شی نشو ولی دغه تضمن حصول موصوف او چې تعالی بالاسناد تعلق امر سره ورکړه نو خو صفت شو کنه نو یو شی هم موصوف شو او صفت شو اتحاد راغی په ما باندې موصوف او صفت
په سمبټ په دې چې پوي وي اوس پوه شوي که نه تاسو به جواب وکړئ مولانا صاحب چې دا چا درته ویل چې دا ظرف لغوه ده ظرف لغوه نه ده ظرف مستقر ده تعلق نشي تر حاصلا تضمنا حاصلا بسبب الاسناد دا باسه نویه ده نیت تر ضمنن پوری تعلق ورکوم نه تر تضمن پوری تعلق ورکوم ظرف مستقر تعلق تر حاصلن پوری نو تضمنا چې متضمن وي دا کلام تضمنا داسې تضمن حاصل چې هغه سبب حاصل وي هغه تضمن حاصل وي بالاسناد په سبب د چا سره اسناد سره او اسناد د څه مراد ده نسبت دی وی کلمې بلې کلمې ته بحيث تفيد المخاطب فائده تامه نو اعتراض نه واردېږي په غلام زیدین غلام زیدین کې متضمن د چا لره کلمتین لره خدا تضمین چې کوم ده بالاسناد په سبب د اسناد سره ده ولی اسناد چاته وای نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبه دا نسبت دی وی کلمې بلې کلمې ته دا سده چې مخاطب ته فائدې تامه ورکی نه بیګاډي ویل دا جز د جملې واقع کیږي کوم مبتدا پرس کې خبر نشته خبرې پرس کې مبتدا نشته نو دا جز د جملې واقع کیږي دا مخاطب ته فائدې تامه نه ورکی سر په اخلاص شو ګورو ودی وای بالاسناد سبب بالاسناد سبب داسې تضمن چې هغه تضمن حاصل وي بالاسناد په سبب د اسناد سره او اسناد نسبت احدى الكلمتين نسبت یو د کلمې الى الاخرى بل کلمې ته بحيث تفيد المخاطب فائده په دې شان سره چې مخاطب تصور کی فائدې تامه ورکړي او شوي په دې باندې سر په اخلاص شو وسباته وګوري وس هغه دی هغه ولا اعتراض هم نه واردېږي چې هلکه دا په جمله خبریه کې منم خو په جمله انشائیه کې نه منم ولې جمله انشائیه کې خو دواړه کلمې نه وي په اضرب کې کله دواړه کلمې شته انت خو نشته نو تاسو ته سر کې ما ویلې چې کلمتین عام دي حقیقتا وي که حکمن وي انت حکمن نه ده پکې په اضرب کې عام منوي چې ورته وایي نو منوي دا مذکور حکمن ده نو کلمتین عام دي حقیقتا وي که حکمن بیا اعتراض وایي اعتراض واردی ہے ضربت زیدن قائما مړدی کې خواغون نشي کولای چې په تعویل دی قائم ولا سره لاندې کې تعویل نشي کولای ضربت زیدن قائما ضربت فعل فاعل سو کلمې شوي دوا زیدن مفعول دایبه کلمه ذل حال او قائما حال سو کلمې شوي کې سالور دي کې تعویل نشي کولای او تا کلمتین وی نو تاسو جواب وکیا چې ماتن په عبارت کې فقط ویلي دي ما تضمن کلمتین فقط نانی دی ویلی نو څه مطلب شو د ماتن د کلمتین نه ادنا مرتبه مراد ده کلام کې به ادنا مرتبه سو وي دعا که زیات را نو خدای دیو کې لستی پکې راشي شل دی پکې راشي نو ادنا به پکې وي نو فقط نه دی دا اعتراض واردی په صاحب مفصل باندې صاحب مفصل تخصیص پکې کړی دا څنګه تخصیص کړی ویری دي الکلام هو المركب من الكلمتين دس الفاظ سی ویلی دي الكلام هو المركب من الكلمتين او الكلام مبتدا هو المركب خبر او تعویل دي چې مبتدا خبر دواړه معرفي راشي او ضمیر فصل پکې راشي دا ادوات کی حصر نه دي دا طریقه د قصر نه ده نو کلام منحصر ک تر کلمتینو یغه باندې دا اعتراض کوا ما حصر نه ده کړی ما ادنا مرتبه ذکر کړی دا چې کم از کم دوه کلمې وي نور کدری وي ک سلور وي ک شل وي نو ډیره خطرات شي څه شو او کته مولانا صاحب چې جمله پکې داخله شو څوک داخل شو جمله ورته جمله او کلام مرادف دي سره نو یو مرادف چې په بل مرادف کې داخلي خو خبر کتره ته چې جمله پکې داخله شو ولی جمله هم یو مرکب د کلمتین نو ته جمله او کلام دواړه مرادف دي کنه یو شی ده سو کلام ورته وایي که بعضی خلک جمله په کلام کې داخل نه وایي نو دیغه چلم راځي هغه دا چې مراد به اسناد نه اسناد مقصودی واخلمه مراد به اسناد نه اسناد مقصودی نو کلام هغه ته وایي چې مقصودی اسناد وي پکې او جمله کې اسناد مقصودی نه وي هغه دا څه خبره نو داخل دي شي په جمله دي داخله شي او کینه داخله وي پکې بیا مراد د کلام اغنه اسناد مقصود واخله پرون می درته ویل چې د بازو په نسبت باندې کلام چاته وایي کلام هغه د شپږ کې کوم اسناد وي مقصودی تاسو پوه شئ په دې باندې او جمله عامه ده مو شو مولانا نو سمبټ دی و پاڼه وا وختخه نو دغه څه شی په کې پاتې نشو عبد الله
تاسو به کوی که تکرار کوی هم دا ترجمه کې به هم دغه ترجمه کوي ښا ترجمه ته وګورئ الکلام کلام ما اغه لفظ ده تضمن چې متضمن ویل قبلي دي تضمن دي کل نه په قبلي دي تضمن دي کل نه په اجزاء باندې دي وایي ښا ما اغه لفظ ده تضمن چې متضمن ویل قبلي دي تضمن دي او کلمتين او دا تضمن به په اعتبار دی عروض دی هيئت اجتماعي سره وي تک ټک یو پاتې شو دا یو ټکی دی یو ټکی پایده پاتې شو هغه دا د مولانا سره چې تا ویل چې کلام یو لفظ د چې متضمن وي کلمتين لره نو دا کلام هم کلام ده او دا کلمتين هم کلام ده وای کلمتين ولی کلام نه ده نو شی متضمن او متضمن دواړه یو شی شو یو شی هم متضمن شو ولی ترجمه ته وګوره کلام ما هغه لفظ ده چې متضمن وی کلمتين لره نو کلمتين متضمن شو او کلام او کلمتين هم کلام ده کلام نو کلام متضمنم شو کلام متضمنم شو یو شی متضمن او متضمن شو تاسو ته تاسو تر اوسه تقدیر لګولې چې کلام په متضمن وی په اعتبار دی عروض دی هيئت اجتماعي سره نو کوم متضمن کلام چې دا هغه ته هيئت اجتماعي وراغسته ده کوم چې متضمن ده دغه هيئت اجتماعي نستا هغه په اعتبار د کل واحد سره کلمتين کلمه عروض د هيئت اجتماعي ورته نکوما او کلام هغه کې عروض د هيئت اجتماعي کوم نو عروض د هيئت اجتماعي چې پکې وي دا متضمن شو عروض د هيئت اجتماعي پکې نه وي دا متضمن شو صحیح نو کلمتين یو اخلم یو او واسکټ نو راغوندم کوم واسکټ عروض د هيئت اجتماعي پړای نه تاو مترینا او په کلام کې به پړای ترتاو کوم یو چې عروض د هيئت اجتماعي وشو ځه الاسم دا څنګه خبره کوي مولانا صاحب نو ماتن فارغ شو دی هغه اجمال نه شروع اوس په تفصیل باندې وکړه مخکې اجمال کیا دا به تفصیل شي ولې دی وجه حصر نه پته ولګیدل دی تعریف دی هر واحد وقد علم په تنبیه سره پته ولګیدل چالکا چوخې کړي تنبیه وکړه درته چالکه به دی وجه دی حصر باندې ځان پوي کې وجه دی حصر په ضمن کې تعریف تم کې اشاره وشوه خو خیر که چیرته څوک نه پويږي وس تسریع کوي دی الف په تعریف باندې پرون کې درته ویلي چې دی دروي واړو مراتب لحاظ وساته دی غبي دی متوسط او دی زکی په چا سره کار کوي هغه له وجه دی حسب تعریف معلومه ول شي او دا متوسط چې کوم دا هغه به چوخوي او وجه دی حسب کې ذکر شو کنه هغه لیک تنبیه غواړي متوسط او دا بل غبي چې دا هغه به تنبیه نه پوي هغه ته صراحتن ذکر کوي الاسم نو دغه لپاره صراحتن ذکر کوي وجه دی وای الاسم اسم په لغت کې ماخوذ د سیمونه د پروندر ته تیر شوی ولا يتأتى ذلك نو ماتن فارغ شو مولانا سیوی د تعریف نه شروع په تقسیم باندې وکړه څه شی سودای تطبیق سو ماتن فارغ شو چې تعریف د کلام شروع په چا باندې وکړه چې کلام دوه قسمه دی هغه د چې اسمین نه جوړ بل هغه د چې اسم او دی نو وای ولا يتأتى ذلك الا باسمين دا کلام ناراضي الکه ناراضي نراتل په ذویل ارواح ذویل عقول کې راځي الکه کلام لکه چې غوګونه لري څنګه وای چې ناراضي کلام مگر په اسمینو کې راځي پلانای ناراضي مگر په سیټونو کې راځي او په گاډو کې راځي نو کلام ناراضي مگر په اسمینو کې راځي نو دوه گاډي به ته جوړ کړی او کلام په کې رواني نو کلام تعالی دلته تاسو وایي چې اتیان په معنا د حصول سره ده ولا يتأتى یعنی ولا يحصل کلام نه حاصلي خوشی به دی عرب وایي کنه دا د کدوونم چرته کرا دی دا د کدوونه چې د شو کړی غزي کې پس مکه باندې دي روان بیا دیوال سره د شوی خلی کې پام دي کړی بیا د سیدا توري او دا کدوان راځي عرب وایي حصل الطباء الى الجدار دغه څه الفاظ وایي حصل الطباء کدو حاصل شو چاته اول دیوال ته نو ګور حصول په غیر ذویل عقول کې برازي غیر ذویل ارواح او غیر ذویل عقول کې کدو روح لري
کدو چې کوم د عقل لري غیر ذوی العقول کدو دا غدا په هغه کې هغه د حاصله ویلې ده نو اتیان ټیک د ذوی الارواح او ذوی العقول کې راځي خو ذکر د اتیان مراد لري حصول ده ولا يتعطى يعني ولا يحصل او حصول چې د ذوی الاجسام کې غیر ذوی الاجسام ذوی الارواح غیر ذوی الارواح په ټول کې راځي حصول عام ده نو ذکر د خاص او مراد لري ولا يتعطى او نه حاصلېږي دا کلام هلکه ذالک کې چاته اشاره ده درې شیان دي یا وذالک کې اسناد ته اشاره وکم یا تضمن ته یا کلام ته کوم یو خدا نو شرح دی وای چې ذالک به کلام ته اشاره کوي اسناد ته نه کوي وذالک دا اسناد ناراضي مگر په اسمینو کې راځي مگر په اسم موپیل کې راځي یا دا تضمن ناراضي مگر په اسمینو کې راځي یا په اسم موپیل کې راځي نو ذالک به تضمن یا اسناد ته نه اشاره کوم چاته به اشاره کوم کلام ته ولی په دوه وجو باندې یو ذالک کې بعید ته اشاره کیږي په دوی درې واړو کې کوم یو بعید ده کلام او بل دا چې موږ شروع په کلام کې کړی دا تعریف هم د کلام کړی دا نو چې د چا تعریف کیږي دغه تقسیم هم کیږي نو ځکه به کلام ته اشاره کوي نو دی وای ولایت اتا ذالک او نرى حاصلېږي ذالک دا کلام الا باسمین مگر پچا کې به حاصلېږي په دوه اسمینو کې او اسم او فعل مگر په اسم او په فعل کې په دې باندې چا اعتراض کړی مولانا سے چې ما ته ګوره اعتراض دا پکړای دا چې تو وای ولایت اتا نه حاصلېږي دا کلام مگر پچا کې راځي اسمینو کې یو خدا د مولانا صاحب چې په تعریف د اسم کې د سوق داخل شو غلام زید سوق داخل شو غلام زید ولی داخل اسمین غلام زید نسدا اسمین ټیک ده مولانا صاحب او ضربک په کې داخل شو ولی ضرب پیل د او کا د اسم ضرب پیل د او کا دا حاصل د پیل او د اسم او دا غلام زیدین د اسمین نه حاصل ده او دې ته چا کلام ویلی نو تر اوسه درته ویلي چې مراد د اسم او پیل مراد دي دواړو نه اسمینو یا د اسم او د پیل نه مراد مسند او مسند دی مراد د اسمینو نه یا د اسم او د پیل نه څوک مراد او غلام زیدین څوک مسند بن صلی وای هغه مضاف الیه دي عمدا سے ضربک کې کا منصوب متصل ده هغه نه مسند نه مسند الیه ده او ضرب صرف مسند ده په پوښ وو اعتراض په ماتن باندې دا واردی چې تا ته په عجيبات سپیشل چې د کلمې تقسیم د کاو ادوات د حصر د نه راوړو چې اسم او فعل او حرف ته تقسیماو چې اسم او فعل او حرف ته تقسیماو څه د نه راوړو حصر د نه راوړو او پاغي کې بیا څه راوړي ادوات د حصر راوړي چا کې ادوات د حصر راوړي کلام کې د کلام تقسیم چې کوي وای ولایت اتا الا نو لاو الا ادوات د حصر نه دي لاو الا ماو الا نفي استثناء دا ټول ادوات د حصر دي نو تا ادوات د حصر راوړو نو په تقسیم د کلمې کې د ادوات د حصر ولې نه په تاسو په جواب وکړي چې په تقسیم د کلام کې ادوات د حصر راوړو او په تقسیم د چا کې نه راوړي عمر زمان مولانا صاحب سخت عجیب خوبونه وکړو مزید یو وکړي کسر دا دا چل مونږ ته موخه ها ولا دا چای خچای ده ها لکه سور کوي مرګه یو شعر راوړی د قرآن سره ته خوشاله دی شعر ډیر به اتفاق دي نه ولا چای خچای ده خدای غشاوي سور شو دا به بیا ګرم کوخه نو وسه سکه پرې دا بیا ټول ختمي ورسته بیا بل او غنه بل پیرات کې خای اعتراض وسنګ واردی چې شارک په تقسیم د کلمې کې ادوات د حصر ولې نه راوړل چې په تقسیم د کلام کې راوړل د توای ولایت اتا نه حاصلېږي مگر په نتوای چې په تقسیم د کلمې کې د اسم او د فعل او د حرف نه بل احتمال شته بل احتمال وکړي چې یا اسم نه به اسم نه به فعل نه به حرف بل شی او دلته مولانا سي چې کلام راځي په ثنائی کې یعنی په دوه کلمتینو کې راځي نو دوه کلمتینو کې شپږ احتمال دي دا دوه کلمتین بیان یو جنس نه وي یعنی دواړه اسمین به وي شماره دواړه به فعلین وي دواړه به حرفین وي څو شو درې وس بدل کا اسم او فعل اسم او حرف فعل او حرف اسم او فعل
شو کنه دا دو به حساب وي کنه یو مې حساب ګوره دواړه اسمین یو دسی وای دواړه پیلین وا دواړه حرفین درې اسم او پیل اسم او حرف پیل او حرف شپږ صحیح شو کنه پیل او حرف نو په لحاظه مولانا صاحب په دې کې احتمالات شپږ احتمال جوړېدل اسم پیلو څنګه راځي هغه شعر څنګه راځي حرف شعر چاته زده ده اسم پیلو اسم حرف اسی راځي دا دوه جزء ځم مړه تاسو ته دغه نه ده دا ماته نه بي یاد کړی ځم نو مولانا صاحب سو احتمال دي په کلام کې شپږ نو چې شپږ احتمال دي نو په ټولو کې کلام راتلی شي کلام راتلی شي په ټولو کې ولې کلام خطا وسویلې چې دا د اسناد په وجه حاصلېږي په کلام کې به اسناد وي او اسناد چې پکې راغی نه یو ته به مسند وایي او بل ته به مسند الیه وایي او دواړه پیلین چې راشي نو په هغې کې یوازې مسند ده چې دواړه حرفین راشي نو حرف خو نو بنګ وایي ناګیا چې دی لوی نر ده اوس می انه مسند واقع کیږي او نو مسند الیه واقع کیږي حرفین خلاړ اسم او حرف مسند الیه شتا پیل او حرف مسند نو دا سلور زکه وته پاتې شو دوا یا به اسماعیل وی ځکه اسم هم مسند واقع کیږي او هم مسند الیه او یا به اسم او پیل وی نو پیل به مسند شي او اسم مسند الیه شي نصاب به پوره شي نو چون کې بغي کې احتمالات شپږو نو نور احتمالات چې وباسي او دا دوه پکې وردن نه کوي نو خامخا ادوات ته چا براوړي حسب چاته وای ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره یوجد کلام موجودیږي فيهما صرف دې دوه صورتونو کې ولا یوجد فی غیره هغه سلور کې نه موجودیږي نو ادوات ته حصر زکه ضرور ولا يتعطانا حاصلي ذلك دا الا في اسم نسبين دلته اوس چا اعتراض کړی مړه روزګار دی ښا تاویل ولا يتعطا او نه حاصلي دا کلام الا في اسمين مگر په اسمینو کې راځي مگر په اسم او فعل کې راځي دا اسمین خپل کلام نه ده اسمین خپل کلام نه ده او اسم او فعل او کلام نه ده او تاویل وذلك ذلك کې چاته ضمیر ده دا کلام نه حاصليږي الا في اسمين مگر په اسمینو کې حاصليږي نو اسمین هم کلام ده اسم او فعل هم کلام ده نو ظرفیت شي راغی اعتراض کوشش نو تاسو په جواب کوي چې دا اسمین دا جزئی دي ځکه کلام کلی ده او د دلاندې دوه فرد دي یو هغه کلام د چې دواړه اسمین وي بل هغه کلام د چې اسم او فعل وي نو مخکې کلام کلی شو او دای جزئیین شو نو ظرفیت دی جزئی راغی کلی لرا وزا جائزون ظرفیت چا راغی دی جزئی راغی چا لرا لکه مونږ وایو الحيوان يحصل في الانسان حیوان حاصلېږي په چا کې انسان جزئی نه ده یا الانسان يحصل في زید انسان حاصلېږي په زید کې نو انسان کلی ده او زید جزئی ده نو دا قبیله د ظرفیت جزئی ده شو کلی لرا نو دلته کلام کلی ده او اسمین یا اسم او فعل ده جزئیین دي نو لازم څه شو ظرفیت شیخ په نفس ترانه غي بلکې ظرفیت دي جزئی راغی کلی ده خلاص شو ځم ولا يتعطانا حاصلېږي دا کلام الا في اسمين مگر په ضمن دي دوه اسمینو کې چې یو دلته به سره وایي چې یو به مسند وي بل به مسند الیه او اسم او یا فعل هغه هم مسند الیه به وي او فعل به مسند وي وس کڅوګ ته وایي چلک یا زیدو دا ترې نو کلام دا کنه دا خدا ترې نو ولی و ځکه دا د اسمینو منځ کې دا کدي اسم او فعل منځ کې دا کدي حرف او اسم کې دا او تا خو ویلو تقسیم دي کړو چې یا د اسمینو منځ کې وکړه یا د اسم او د فعل دا د اسمینو منځ کې دا اسم او فعل کې دا کدي اسم او د حرف ما بین کې دا د اسم او د حرف منځ کې دا د اسم او د حرف نه جوړ شوی دا یا پکې حرف دا او زائد اسم دا نو تاسو جواب وکړئ چې دا یا اول د تعویل د ادعو سره
یا اول دا ادعو، نو ادعو پیل ضمیر مستتر پکې هغه فاعل چې معبر ده په انا سره، ادعو زیدنا، نو یو منوی ده پکې په ادعو کې ابي مسند الیه شي، یو ادعو کې دا حدث ته پیل ده دا به مسند شي، نو مسند الیه پکې راغله ته پوه شوی نه دا یا اول د پتاویل دی ادعو وشکو ځکه دی وای الاسم ما دل على معنى في نفسه، اسم چې کومه ده یا رسول په دغه باندې به بس کوخه ان څه چل د کنه بیا بلغه نو ورسته بیا ډیر درته وایم ځکه چې هغه شو واستاسباتو ګوري اجمالی هم دي وایم. الکلام تطبیق مل ما قبل سره دا چې ماتن فارغ شو لیو جز دی موضوعنا چې کلمه ده شروع په بل جز دی موضوع باندې وکړه چې کلام ده دکم تعریف هم کوي تقسیم صحیح ده، ولا يتأتى پوری تعریف کوي دلا يتأتى نو وست تقسیم صحیح ده. نو کلام په لغت کې ما يتکلم به توي قليلا كان وكثيرا، او په اصطلاح کې ما تضمن، نو تعریف په دې شی وکي چې ما هغه لفظ ده تضمن چې متضمن وي، نو قبيله دي تضمن دي کل اجزاء لرا صحیح ده، او متضمن وي په اعتبار دي هيئت اجتماعي سره، په اعتبار دي عروض دي هيئت اجتماعي سره، هر واحد دي کلمتين لرا، کلمتين عام دي حقیقتا وی که حکمن وی ملفوظ وی که شابسي، او بالاسناد تضمنا حاصلا بسبب الاسناد، والاسناد نسبه مدلول احدى الكلمتين، مدلول سره وای کني وای الاسناد نسبه احدى الكلمتين الى الاخرى، او بحيث تفيد المخاطبه فائده تامه. دا وشو وس اری وی ټکی ته ګوره الکلام کې ما مونږ ویلي دا ما عبارت دي شی نه وای، ما عبارت دي لفظ نه وای، ما عبارت دي کلمې نه وای، ما عبارت دي کلام نه وای، یوم نسل کیږي کما عبارت دي لفظ نه وای، ما عبارت دي لفظ نه، نو تعریف کې دي نعم داخل شو ځکه نعم یو لفظ د چې متضمن د کلمتین صحیح ده، ولې په نعم کې نعم په جواب دی چې کتاب وای هل زید قائم تو ته وای چې نعم هغه متضمن د کلمتین او هغه ته کلام یې دي نعم خو حرف ده او کما عبارت شی نه وای، نو قرطاس کاپی دیوال چې پیغه باندې زید القائمون لیکلی وي هغه یو شی ده چې متضمن د کلمتین صحیح ده، او کما عبارت چا نه وای د کلمې نه، نو بیا ما تضمن ده خبر ده، او الکلام مبتدا ده، او خبر حمل وي په چا باندې، نو بیا لازمي حمل د جز په چا باندې کل باندې، او بل دا چې کلمه وسنګ متضمنه کیږي کلمتین، او کما عبارت کلام نه وای اخذ د محدود په حد راځي دور لازمي، نو څه جواب مې درته چې ما عبارت چا لفظ نه ده، او کته چې نعم په کې داخليږي وای مراد د تضمن کوم تضمن ده، تضمن دي کل چاله اجزاء لرا، او نعم کل او زید او قائم هغه اجزاء دي اصل ځان لګي صحیح شو خلاص شو تضمن. بیا اعتراض کلمتین باندې واردو، تاسو وسره توای څنګه اعتراض واردو چاله کتاویل چې کلام هغه د چې متضمن کلمتین لري، زبر واخه متضمن بکلمتین لري، سلور کلمې وي پکې لکه زید قائم ابوه، یا زید ابوه قائم، یا زید قام ابوه، دې کې وړي کلمې دي، نو تاسو وایئ چې کلمتین عام دي حقیقتا وي کوم حکم دي، او زید قائم ابوه اول د تعویل دي زید قائم الاب دې سره، او قائم الاب مرکب اضافي ده هغه په حکم دی مفرد کې ده، نو بیرته کلمه حکمن شو. بل اعتراض واردېږي په جسکن محملون یا دایزن مقلوب زیدن باندې، ولې تعویل دي چې کلمه هغه د چې متضمن کلام هغه د چې متضمن چا لره کلمتین لره، نو دوه کلمې به وکي، او کلمه خو دې ته وایي چې بده کې وضع وي، ولې کلمه خو لفظ وضع علی معنی، او دلته خو جسکن راغله محمل ده، دلته خو دایز راغله محمل ده صحیح شو، تاسو وایي چې کلمتین عام دي حقیقتا دي که حکمن دي، نو دا دایز او جسکن ولو که کلمه حقیقی نه ده دا حکمی ده، ولی لدله تعبیر کیږي په هاذا اللفظ دی، هاذا اللفظ مقلوب زید، هاذا اللفظ مهمل، بل سو بل بالاسناد کی خبر او چې بالاسناد رابع محلی لري کینه لري وای لري، بالاسناد دا مفعول مطلق د چا لپاره تضمن وای مفعول مطلق نه صحیح کیږي، ولی مفعول مطلق چاته وای چې فعل مشتمل په دبا د قبيله د اشتمال دي کل نه په جزء باندې، او تضمن خو مشتمل په بالاسناد باندې نه په تضمنن ده، وای نه په اعتبار د موصوف محذوف اصل بالاسناد دا مفعول مطلق دا د تضمن لپاره خو په اعتبار دي موصوف محذوف اصل، وای اعتراض واردېږي نه چې هغه تضمنن راو باسي وتا تضمنن بالاسناد، نو بالاسناد وس
په اعتبار د متعلق سره صفت واقع کیږي ځکه جار مجرور همیشه چې صفت واقع کیږي په اعتبار د چا سره واقع کیږي نو دا بیل اسناد تعلق چا پورې ورکوي هغه تضمن پورې ورکوي نو بیا تقدم دي او که تضمنن پورې نو دغه تضمنن خو صفت هم دغه تضمنن موصوف نو یو شی هم صفت شو موصوف شو نو تاسو وایي چې دا د تعلق تر حاصلن پورې ورکوم تضمنن حاصلا بسبب الاسناد او اسناد چاته وایي نسبته احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبه نو غلام زیدین باندې اعتراض نه واردېږي ولی غلام زیدین کې اگر که تضمن کلمتین لره ده خو پیغه کې اسناد نشته ولی مراد د اسناد نه نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبه فائده تامه او دا مخاطب ته فائدہ تامه ورکوي نه بل هغه دغه خبره چې ما درته پریخي و د ظرفیت خبره دغه والا چې یو شی هم متضمن شو هغه سوال څنګه واردېږي یا سوال راته وکړي کلام ما کلام هغه لفظ د چې متضمن وي چاله کلمتين څه شي او کلام څه شي نو کلمتين چې متضمن دغه هم کلام نو یو شی هم متضمن شو خاص وای متضمن کلام پیغه کی هيئت اجتماعي وای او متضمن کلام پیغه کی هيئت هر واحد شو ولا يتعدى نو خصنو په تپاتې هغه پاتې شو کې چې الکه منوي ازرب الکه انشاء کې وسه کوي وای الکه په انشاء کې کدا یو ملفوظ د چیز ازرب ده خدا بل پکې منوي ده کنه انت پکې منوي نه ده موږ ویلي چې کلمتين عام د حقیقتا دي که حکمن نو منوي پکې حکمن نه ده منوي حکمن کلمه ده صحیح ده او بل هغه ضربت اکبر النرا سم بكم ولا نو مونږ ویلي چې کلمتين عام دي حقیقتا دي که تقدیرا دي هغه که حقیقتا نه ده قدر ده ملفوظ وی بل اعتراض دلته دا وارد شو چې هغه کتاوی کلمتين لرب متضمن زبر درو خمسلور کلمې وي ضربت نو دلته خدام نشي ویل چې اول د تاویل دي کلمې زید القائم الاب کې خودي ویل دلته خدا نشي ویل نو دلته به وایي چې باطل خو فقط نه دی ویلي دلته ادنا مرتبه خو دلې ده چې د کلام ادنا مرتبه دوه کلمې دي نو کله دوه زیاتېږي زیات دي شي درې دي راشي سلور دي راشي دغه سوال په چا باندې کوي صاحب مفصل باندې یغه حصر کړی ده الکلام هو المرکب کلمتين بل اعتراض په جمله چې جمله پکې داخله شو هغه متضمن ده چاله کلمتين لره مونږ وایي هغه مرادف ته داخل شي او که څوک خارجوي او نیمنی نو بیا موږ په اسناد ټکی کې دا وایو چې الف لام عهدی د مراد له اسناد نه کوم اسناد مقصود ځه ولا يتعتى واستقسم شروع کوي الکه کته چې اتیان راځي په چا کې نو وای اتیان په معنا د چا سره ده او ذالکه کې چاته به اشاره کوي الکه تضمن او اسناد ته به ولې نه کوي یو هغه بعید ده په ذالکه کې اشاره بعید ده کیږي او دوم دا چې موږ تعریف په چا کې کړای ده او په چا کې چې تعریف کیږي نو دیغه به تقسیم کیږي نو موږ د اسناد او د تضمن تعریف نه کړای موږ د کلام تعریف کړای تقسیم به کیږي ولا يتذالک الا في اسمين مگر په اسمين کې برازي اوس کو څوک اعتراض در باندې وکي چاله کتاوی چې په اسمين کې نو اسمين خو غلام زیدین هم اسمين دي او اسم و فعل په اسم او فعل کې برازي نو الک ضربکا دا اسم او فعل نه دي نو څنګه جواب موږ چې مراد اسمين نه څوک دي او مراد اسم او فعل نه هم څه دي ضربکا دی باندې اعتراض نه واردېږي او که توای چې یا زیدو دا خو د حرف او د اسم نه دي نو تاسو ما ویل چې یا دا اول د تعویل دي او که توای چې دلته ادوات حصر راوړ په دې کلمې په تقسیم کې ولې نه راوړ ورته پیږي کې بل احتمال نه وخه کلمه بیا اسم یا په پیر یا په حرف کې بل احتمال نو صحیح کوي چې راوړي او د کې نور احتمالات ولې اصلي احتمالات شپږ جوړيږي چې دا کلام دی جوړ شي د کلمتين نه کلمتين دي فقط اسمین وي فقط فعلین دي وي فقط حرفین دي وي اسم او فعل دي وي اسم او حرف دي وي فعل او حرف دي وي دا دې شي کې نو دوه ویل چې نه صرف دې دوه جوړيږي لکه سلور نه جوړيږي نو حسب بخامخه کوي او الاسم ما دل على معنى اپر النرا ظرفیت شیا پرنده غیاد اندخه نو ولا يتعتى تناویل چې کلام نه حاصلېږي مګر په چا کې حاصلېږي اسمین کې نو اسمین هم کلام ده اسم او فعلم کلام ده نو کلام ظرفم شو کلام مظروفم شو نو ظرفیت شرغه بل نفس نو تاسو وایي چې ذالکه کې اشاره کلام ته د هغه کلام کلی مراد ده او دا اسمین او اسم او فعل نه دا جزئین دي ولی کلام کلی ده دا ډول جزئین نه دي
نو لازم شو ظرفیت دی جزئی لپاره دی چا لکلی لکه زو وایم چې الحيوان يحصل في الانسان الانسان يحصل في زيد نو دا قبلی دی ظرفیت دی جزئی نه د کلی لره. واخر دعوانا گزارا وشو